ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام گر تو در قرآن سے اگ بگریختی باروان انبیاء آمیختی گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پر شوق سروائے اللہ وسلم حضراتو تیرشوی جمعہ ما تاسو تا په استقبال رمضان باندې خبرې هغه مخې ته ایښې وې ما دا عرض کړو چې د رمضان نه مخکې د رمضان استقبال کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سنت دی د رمضان نه مخکې د رمضان استقبال د هغې دپاره چې کوم آداب دي او کوم اصول دي هغې کې درې ما ستاسو مخې ته ایښي تفصیلی خبره چې سړی کوي بیا ټیم ډېر کمی لہذا زاول کوشش کو چې کم کم کارونه موږ له مخکې نه پکار دي چې د هغه کارونو اول هغه چې زه ستاسو مخې ته د هغې شمېر وکړم سپیکر چې څوک سموي هغه سلیمان لاله یرسو ګراج شي دا خو ډېر تېز د شپېلې وایي نو په هغې کې یو خبره ما تاسو ته دا عرض کړو چې د رمضان نه مخکې د رمضان استقبال کې لومړی بنیادي خبره دا ده چې موږ توبه او استغفار الله نه بخښنه وغواړو توبهګار شو الله تعالی ته او په موږ باندې یو خو هغه ګناهونه دي چې زموږ نه سرزد شوي دي د هغې نه توبه وباسو بلکې موږ باندې حقوق دي که هغه حقوق الله دي او که هغه حقوق العباد دي چې موږ د هغې ازاله وکړو که موږ باندې د چا حق وي چې هغه سړي ته هغه حق واپس ورکړو کمنګ باندې د موذونو د روجو قضاوی
چې موږ د هغې قضا وکړو. ما تا ته عرض کړو اصلي نبی علیه السلام شفقتاً امت منع کړی دی چې کله تاسو د رمضان د شعبان 15 تاریخ شي و دې نه پس روجې مه نیسئ چې ستاسو وجود کې د رمضان د روجو دپاره قوت او طاقت موجود وي، هغه نشاط موجود وي، سستی او کمزوري را نشي. خو که چاته د تیر شوي رمضان قضا روجې پاتې وي او د روزه یې نه وي نیسلي او په دې ورځو کې د هغې شمېر برابرېږي، نو هغه بنده له دا پکار دی چې دی د خپل قضا روجې ونیسي. دکه رنګې که مونځونه رانه پاتې شوي چې د هغې موږ ځان سره حساب ولګو، تیر شوي بیان کې راته ما تفصیلا ویلي. بل ادب چې موږ د حلال خوراک انتظام ځان له وکړو. داسې خلک چې د هغې آمدني دا ټوله حرامه ده، هغه دې ځان له د حلالو انتظام وکړي. او ما ته ویلو د حلالو د انتظام یو طریقه دا ده چې دی به څوک داسې سړی چې د هغه پیسې حلالې وي نو د هغه نه دی ځان له د رمضان د خرچې دپاره پیسې راوالي. یو دکاندار نظام حلال دی، د هغه نه دی کره سودا راوړي او دغه ځای نه دی عزم وکړي چې انشاءالله به د دې رمضان نه به موږ آینده حلال خورو. الله به ته د حلال روزي نصیب کوي. درېم ادب دا دی چې د رمضان فضائل او د رمضان مسائل دا زده کول دا هر چاله لازمه ده. ډېر کارته ښه پوه سړی علم یې کړی، خو چې علم مخې ته خو هغه مجموعي تر ټول احادیث روایتونه راځي او ډېرې خبرې هغه د هغه مخې ته نی پرتې ذهن کې نه وي، هغه فضیلت نه لري وي. لہذا د رمضان په فضایل او مسائل معنی د اوس نه څوک چې تعلیم یافته دی او کتاب لوستی شي نو هغه له پکار دی چې کتاب شروع کړي، او چې څوک نشي لوستی بل څوک چې لولي هغه یې نه دی اوري. او په هغې کې ډېر کتابونه دي په رمضان باندې لیکلي شوي دي، خو آسانه رساله چې دا هر چاته په جماعت کې مهیا کېږي که چېرې دی په پیسو واخلي هلته موجود وي. دا فضایل اعمال نه دی، په دې کې یو حصه د فضایل رمضان. الله اکبر. شیخ الحدیث صاحب هغه چې الله تعالی کوم مهارت ورکړو په حدیثو کې الله د هغه نه کوم کار اغوستی تاسو بهاریان شئ. دا فضایل اعمال دا مونږه د عوامو کتاب ګڼو. تاسو فضایل اعمال کې دنه د حدیثو تشریح ته کښېنئ تاسو بهاریان شئ. شیخ الحدیث سے په هغې کې د حدیثو څنګه تشریح کړې ده. علا کل حال خو د شیخ الحدیث صاحب دا فضائل رمضان دا د اوس نه شروع کړي او زه باید که ژوندي د آینده جمعه چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هم دقه دی چې نبی علیه السلام کله د شعبان اخیری راشوه نبی علیه السلام یو لویه خطبه ویلې ده، یو حدیث یې ویلی دی. هغه حدیث شیخ الحدیث په فضائل رمضان کې لومبی راوړی دی، لوی حدیث دی. هغې باندې به ته هم خبره وکړم. علا کل حال د رمضان فضائل او مسائل دا زده کول پکار دي. ډېر کرته لکه دا مشران ناس دي، زه اکثر د دې نشاندهي وکړم. ډېر کرته زموږ خپله یاد دي. موږ به چې پېشمنۍ کو انو مشرانو به ویل لا پلانکي ځای کې بانک پاتې دی، نو که ناوخته به یو سړي بانک شروع کړو هله وایي کانډول راکړه انو جام اوبه به موس کوي.
مشرع اعلان کې د روجي بندیدل دا په بانګ معنی نه دي بلکې دا بانګ خو چې ټیم وای او دغه ټیم چې د روجه بند شي خو بس سادگی ده څه سادگی ده او څه انپړتوب ده جهالت ته خلک ځان نه خبري نو د دنیا د پاره خو هر سړی هوښیار دی په کاروبارونو باندې په فنونو باندې د پیسو د پاره خو هر سړی هر څه زده کوي او د دین د پاره ځان نه موږ لم یبوج جوړ کړی نو دا خبرې د الله په دربار کې ګوره نه چلیږي چې موږ ورته وایو چې خدای موږ ته پته نه وه که موږ پته نه وه ډبل ګزار به راکوي یو عمل دې نه دی کړی بل ځان دې پوه کړی ولې نه دی ته تش دنیا ته ګوپیانو خلاصولو له تللی وي تا تش خوراکونه کول ځان باندې پوهیو نه نو مقصد د رمضان د استقبال او د آدابو نه دا دي چې موږ د رمضان چې د مسائل او فضایل زده کړو د رمضان د استقبال او د آدابو نه بل دا دی چا چې دنیوي کارونه روان کړي چې هغه ظاهري دنیوي کارونه لګي ورنه چې نیت پکې ښه دی هغه هم د دین کار دی خو ګوره یو کار هغه دی چې هغه خالص دینی کار دی یو کار هغه دی چې هغه کار دی دنیوي په نیت ته نیت کې نو په هغې سره هغه نیک نیت باندې راشي یو عبادت مقصودی دی یو هغه دی هغه عبادت مقصودی نه دی هغه ته په نیت سره په ارادې سره د هغې نه عبادت جوړ کړي دا غیر مقصودي دی ګوره لکه مونځ کول دا عبادت مقصودي دی او یو ډاکټر ناست دی د خلکو خدمت کوي بیماران ګوري دا عبادت دی خدا عبادت غیر مقصودی دی او خلک دوکه کم ځای کې خوري ډېر ډاکټران دي هغه د مونځ ټایم چې هغه ماښام په یو ځل ټول مونځونه کوي ولې وایي موږ په لوی عبادت کې لګیا و الله بنده کم دا چې کله عبادت مقصودی راغی هغه ځای کې بیا غیر مقصودی عبادت هغه پرېږدي انو موږ له چې کوم دی اوس په دې وخت کې موږ څوک کور جوړوي څوک بل څه کار کوي نو په کار دا ده چې د رمضانه پورې هغه دا کار راغونډ کړي خپل لازمه خبره ده تا کور کې ګلکار لګولې دی ته کار کې ستا ټول سوچ به په هغه باندې یا که ته ورسره کار کې که نه کې د خدای شان دی دا استادان دا سړی دمه نه پرېږدي کله به څه پسې لیږي کله به څه پسې لیږي نو لہذا دا کارونه راغونډول پکار دي که کم سړی کاروبار کوي تجارت دی دکان دی هغه هم دا پکار دي چې هغه خپل په اوقاتو کې اوس کمې راولي مخکې دکان کې 10 غنټې کېناسته نو دا نه چې دا اوس لوټ مار میاشت په دې کې 12 غنټې کېني اوس دا ټایم د کم کې دا 8 غنټې دا 2 غنټې د عبادت ته کې نو په خپل کارونو باندې نظر کول او په هغې کې کمې راوستل و دارنګې د یو سړي کمپني ده ادارې دي هغه سره څوک کار کوي د هغه ماتخ لګیا دي هغه له پکار دي چې په خپلې ډیوټۍ کې کمې راولي مثلا زموږ سکول دی اوس هسې د هغې ټایمنګ پاو باندې 15 غنټې او 5 غنټې دی اوس په رمضان کې هغه 40 منټه پیریډ هغه 30 منټه کو نو 3 نیمه غنټې ټایم کې سیستم پاره غکی دارنګه یو ځړی کارخانه دار څه دي او د سره څوک کار کوي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایات دي چې پاغه باندې کار کم کا د څه د وجې د رمضان د وجې بلونه یو سړی دی هغه د نشي عادت دی چرس کی هیرونز کی سیرګټس کی نسوار کوي اوس دې سړي له دا پکار دي چې دې د رمضان د راتلو نه مخکې دا نشه چې کومه ده نو دا پرېږدي او کم
مثلا درد به یو چاره استعمالولا اوس دی هغه چاره نیمه کی څلور سیرګټې به اس کې اوس دی دوه کی یو ورځ دی دوه کی بل ورځ دی یو کی داسې رو پیوزل دیم نه پرېږدي ګوره پیوزل سړی خرابېږي دیره دیره و دارنګې دا نسوار هم نسوار خو ډېر نیکان خلک یې هغه یې نسوار کوي دی نسوار ته هغه یې اډو نشه وایي نه دا خو ډېره تېزه نشه ده هسې د نسواري سړي بیا مازدیګر نه پس مازغې کار نه کوي په روژه کې نو دله په کار دی چې د اوس نه د دې نشې نه ځان رو کمی چې رمضان راځي او دې دا عزم وکړي بیا به پخه نشه پرېږدم او که نه د ده عزم مزم نشته د دې ماښام بانک ته انتظار به دي چې څنګه بانک وایي نو چونډه یې اول اچوي شته داسې ډېر خلک دي ګورې ښه اول چونډه یې اچوي انو دا غلطه خبره ده علا کل حال هر قسمه نشه وغیره چې د هغې نه یو سړی عادي دی چې هغه چې دی نو د هغې معنه ځان خلاص کړي بل ادب دا دی رونو صله رحمي ګوره د لیلة القدر متعلق د شعبان متعلق دا د مبارک شپو متعلق دې کې چې راځي او الله بخنه کوي نو په هغې کې څه کسان دي چې هغې ته خدای بخنه نه کوي یو د هغې نه هغه دی چې هغه خپل رشتہ دارانو سره رشتې کټ کوي روانه ساتي لہذا که د چا روانې ټیک ته یو سړي سره ډېر خوږوالی مه ساته ډېر تعلق ورسره مه ساته ډېر تګ راتګ مه کوه پتا او د هغه په مزاج کې فرق دی ډېر مه ملاوېږه خو روانه دي نی روغه دي او په روغه کې ته دا انتظار مه کوه ته فهل وکړه نبي علیه السلام وایي د دو کسو روانه ده او یو سړي خپل انا باندې خپه کېښوده هغه فهل وکړه نبي علیه السلام وایي د ده په آخرت کې د ده عزت زه ذمه دار یم یعنې دله به الله عزت ورکوي یو صله رحمي پکار ده دویم وروڼو دې روانې سره چې کله صله رحمي روانه وي نو یو سړي ته به ستا په زړه کې کینه وي خو دکه رنګې یو رشتہ دار نه پردی یو مسلمان دا دینداره خلک نیکان خلک و دی یو بل سره دومره بغض او کینه ساتي او په حدیث کې راځي دا کوم خلک چې د هغې ته بخنه نشته دی په هغې کې یو هغه سړی دی چې د ده په زړه کې بل انسان د پاره کینه پرته وي نو چې موږ له خپل زړه باندې غور وکړو چې زموږ په زړه کې چاته کینه خو نشته دی چاته نفرت خو نشته دی که کینه او نفرت دي ګوره د رمضان برکات هغه ورته کم حقونه ملاویږي نو یو چې د خپل زړه نه موږ چې دی نو دا کینه لري بل وروڼو د رمضان د اختر دپاره د رمضان دپاره چې کومه سودا کولی نو دا کوشش پکار دی چې ټول کور کې وایي لیسټ راکړي څومره سودا به پکاري او الله د لوز درکړي ټوله سودا په یو ځل راړه د رمضان نه مخکې راړه ولې په رمضان کې دکانداران وایي د لوټ مار میاشت ده هغه لوټ مار د عبادت وي نو دی د ګلې لوټ مار کوي دی د جیب لوټ مار کوي دیمه مسله دا ده چې ته کله په رمضان کې بازار ته ورشي شیطانان خو تړلي خو دا خلک خو پرانیستي که نه بلا رشي او بلا ټیم ضایع کېږي او بازارونو کې د انسان سوچ او فکر په بل طرف ځي لہذا دارنګي په اعتکاف کې یا د اختر شپې دا خلک په هغه ورځو کې اخیری عشره یو د څوک ځان له سپلای علي څوک ویښته سموي څوک نه دا ټولې خبرې د رمضان نه مخکې پکاري بل په رمضان کې گپې شپې تعلقات ما تاسو ته مخکې ویلو علمی مجلس د دې نه بل اوچت مجلس نشته دی دا علما طلبا ناست دي دا امام مالک رحمت الله علیه نه څوک لوی علمي شخصیت په دې دنیا کې شاید چې د هغه په زمانه کې و دومره لوی سړی و خو هغه به چې کله رمضان راغی داسې ډېره کابر هغوی به خپل علمي مجالس پرېښودل بس هغوی به خلکو سره تعلقات
ډیر ملاو ملاقاتونه دا به پرېښودل نو چې موږ دا خپل څیزونه دا چې دی نو لرې کړو بل د اوس نه هغه حدیث کې چې راځي چا څلوېښت ورځې تکبیر الله سره لمونځ وکړو الله درته 2 پروانې ورکوي یو دا ده چې د به آخره خاتمه په ایمان کېږي دی به د دنیا نه په نفاق کې نه ځي او بل دی به جنت ته ځي یعنی که د ګناه د وجې جهنم ته لاړم خو دی به جهنم کې همیشه نه پاتې کېږي خلود په نار به نه دی به راوځي نو هغې دپاره دې فتنو دور کې چې یو انسان ته دا سرټیفیکیټ میلاو شي او چې تا به ایمان نصیب کړي دا ډېره غټه خبره نو په رمضان کې ماحول جوړي نو چې د اوس موږ د دې مونځ نه د تکبیر اولا شروع وکړو چې موږ به هر مونځ دا تکبیر اولا سره کوو کله کله ګوره چې کله انسان عزم وکړي مولانا ګنگوی صاحب رحمت الله علیه اوس کیسه اوږده نشم کولی یو ځل دارالعلوم دیوبند ته راغی دیوبند ته راغی نو طالبانو سره ملاوېدل دی کې الله اکبر شو هغې کې لالکانو لالاس مې راونو ګنگوي صاحب نه دا ړومبی الله اکبر پاتې شو چې سلام یې وګرځو سر یې کته کړی دی او بس اوښکې روانې دي نو دا دیوبند مشران علما ټول خو د هغه شاګردانو یو شاګرد ورته رامخکې شو حضرت ولې موږ نه څه غلطي شوې ده ورته یې بچه تاسو نه غلطي نه ده شوې په ما سره طالبان ملاوېدل په دې ملاقات کې زما نه ړومبی تکبیر لړ دا ما نه 25 کاله پس لړ 25 سال حد دی نه موږ 40 ورځې نشو پوره کولی نو وروڼو یو دا عزم وکړو چې موږ چې ده نو دا چې ده نو تکبیر اولا مونځ دا د اوس نه شروع بل بعضې سړی وي هغه خوراک کې او خوب کې دواړو کې هغه په اعلی درجې سره وي نو داسې سړي له پکار دي چې ځان له خوب کې هم کمې راولي او په خوراک کې هم کمې راولي دا د رمضان د استقبال نه دی هله به دی چې رمضان ته وردن نه شي او د رمضان برکات به د برابري بل وروڼو دا موبایل یو سړی کوي ټي وي استعمالوي خبرونه ګوري موږ له دا پکار دي چې په دې رمضان کې راتلو نه مخکې دا څومره میډیا چې ده که پرنټ میډیا ده که الکترانیک میډیا ده او که سوشل میډیا ده او چې د دې نه ځان هغه ورو دیره کم کو دا نه خلک بیا په رمضان کې ټوله ورځ لګیایي په دې څیزونو باندې او دې کې هغه ګناهونه کېږي یو نیک سړی به وي هغه اړوي نو تصویران راځي بې اختیاره ګناه کېږي په هغې کې او بل نظام الاوقات چې دا ځان له جوړ کړو په دې به زه رستو خبره کوم ټیم ختم دی او بل چې کوم دی نو د اوس د ځان تیار کړو چې ډېر وخت به په جومات کې تېرو دا څو خبرې وي خو بس ټیم نی نو داسې یو ملته تیر کړو الله جل شانه دې وروڼو دا رمضان چې راځي بچې موږ دا عزم کو خدای په دې کې به تا راضي کوو او دې کې موږ ته کامل ایمان راکړي او موږ ته کامله تقوا راکړي بچې دا نیت وکړو الله به راکوي چې نیت هم ني نو په ګوره دا رمضان خو په ډېرو تېرېږي دا ځناور دي دا په دې دنیا کې پاتې کېږي رمضان به دی هم راشي تېر شي او په ما ته هم راشي تېر به شي په کافر باندې هم رمضان راشي تېر شي خو څه فایده خو ته هغوی وانه لي که نه الله دې موږ ته د رمضان نه پوره کامله فایده راکړي واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین